منځ مقضا کوي، معاملات خپل ټیک کوي. سود دا په اعلی ترینه درجه باندې کیږي په هر ځای کې. رشوت دا په اعلی ترینه پیمانه باندې اخیستل کیږي. په هر ځای کې معاملات دا ګنده دي. بازار ته کراشي معاملات د خلکو صفر دي. دیو جنا الله رب العزت زمونږ نه خفه دی. کثرت استغفار کوئ، منځونه کوئ، دعاګانې کوئ، الله رب العزت به بچ کی. تاسو وګورئ څومره امتحانونه په موږ باندې راځي. نو الله رب العزت دوه قسمه زندگی او دوه قسمه حالات په انسان راولي. په هر حالات کې به د الله رب العزت دا شکریا او د الله رب العزت په تا باندې خوشحالي راشي. نو ته به د الله رب العزت شکریا ادا کې. په تا باندې خفګان رالی، بچی دې سیلاب یوړه، کور دې ډوب شه، بل داسې سخت تر باندې راله، الله رب العزت نه ګیلې او شکوې مه کوه. د الله رب العزت نه ګیلې مه کوه. د الله رب العزت په دغه حالات باندې صبر وکړه. الله به الله شاهد چې دې نه به الله ښه صله درکړي.